د عرفې په ورځ د سحر مانځه نه پس به تکبیر ویل واجب وي. د سحر فرض مونځ وشي نو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر دا تکبیر به یو ځل ویل واجب دی، دویم ځل دریم ځل مه وایه. امام به هم وی مقتدیان به هم وی. که چا ځان لمونځ کو نو هغه به هم وی، که په جمع کو نو هم به وی. نارینه به هم وی، کور کې زنانه مونځ کوي هم هغوی به هم وی. نو د اختر درې ورځې پرله پسې د هر مانځه نه پس د اختر نه یو ورځ مخکې د عرفې په ورځ او د اختر په ورځ باندې سحر ماسپښین مازدیګر به ووایي بس. نو دا ټول دېرش مونځونه دي، د دېرش مونځونو نه پس تکبیر ویل واجب دي. سړي به په زوره وایي او زنانه غلی آواز باندې به وایي. سړي به دونه آواز باندې وایي چې خوا کې بل سړی یې واوري. چې سلام وګرځېږي د امام ته انتظار مه کوه چې دی به ووایي نو زه به ورپسې ووایم. کله که د امام نه هیر شي نو بیا نو مقتدي دې مخکې ووایي. که امام مخکې ووایي که مقتدي مخکې ووایي خو ټول دې تکبیر ووایي. چې په جمع پوره مونځ چا وکړه خو هغوی ووایي د بعضې بنده نه رکات یا دوه رکاته تلي وي نو دی چې د امام نه وروسته ځان له دا رکات دوه وکړي د ده مونځ پوره شو دی دې هم په زوره تکبیر ووایي. پته نه لګي دې سړي ته مسبوق و چې دا مسبوق تکبیر وایي او که نه وایي زه خو یې نه اورم. دونه په زوره دی وایي چې زه خو یې هم واورم که نه. نو داسې زړه کې به یې وایي نو زړه کې مه وایه، ویل واجب دی او په زوره ویل واجب دی. نو چې بل یې واوري نو مسبوق دی هم په زوره ووایي او په جمع کې شامل مقتدي دی هم ووایي. نو تکبیرونه دېرش مونځونو پسې دي او قرباني د اخلاص شی دی. ډېر اخلاص سره د الله د رضا دپاره قرباني